الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا صلاة مسائل دي چه دا حضور مبارک نقل لی. دا طهارت مسئلہ دلتم ختم شد دا صلاة نشورو کئی او بخاری شریف کم ختم شد واقعی که مبدأ دا فرضیت دا صلاة شروع کرا دلتے دا اوقاتنا شروع کرد. صلاة معنی لغوی صدا و اصطلاحی دا مرتصار بیان کرد. دل تک کی بدتی زید دیتا گو رہے اور رسول اللہ کی اشارہ دیتا دا چه دا آئندہ حدیث مرفوع دی دا حضور پاک نا چکم نقل لی موقوف و مقطوع حدیث دینا نقل کئی صرف کلام دا صحابہ و دا تابعین تا اشارہ کئی چه دا قول دا فلان کی دی و دا فلان کی دی اور دا غینا حدیث موقوف و مقطوعانا نقل کئی و دا اشارہ دیتا دا چه دا کتاب پا بیان دا حدیث مرفوع کی دی. اس لنبے شرط پا مانزہ کی آگا وقت ہے. باو ما جا فی مواقیت الصلاة عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان دا مواقیت دا من چی دا سید الکائنات تا نقل دی. مواقیت جمع دا میقات تا سو کوئی وقت و میقات بارا مترادف تی او دا علماء پنیز میقات خاص وقت ہوئی چاہے کہ عبادت مقرری او وقت عام ده. نو میقات خاص ده وقت عام ده یاوا مواقیت اوقات توی چاہے کہ عبادت مقرری ده خدای ده طرف. دویم دا چی میقات سنگا اطلاق پا زمانو کیگی نو پا مکان ام کیگی. مواقیت ده صلاة او مواقیت ده حج. نو حج کی مواقیت غزینو توی چی کم ده نخلق حرام تڑی صيغة اسم عليكم راضة ميقات مفعال لك مرقات او معراج. هم معنی دا ظرف زمان دا یا دا ظرف مکان دا. نو اطلاقی پا ظرف زمان کیگی اوقات دا صلاة او اطلاقی پا ظرف مکان کیگی موازی دا حرام پا حج کی. نو دلتا موازی دا اوقات و تمراد دی حدیث شریف تا گورا شرح تم گورا او دیکھیں بعض مسائل و خبرتم گو رہے. حدثنا یو جامع حدیث تی دا اوقات. حدثنا نادر بن سریق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد عن عبد الرحمن بن حارث بن اياس بن ابي ربيعه عن حكيم بن حكيم هو ابن عباد قال اخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال اخبرني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امن جبريل عند البيت مرتين. امامتی را کرماتا جبریل علیہ السلام دا بیت اللہ شریف سر دو کارتا من امراد دو روزی دی خواہ کارتون خلصو فمرتین مانا یومین خدا یوم نتعبیر فمرت سرکی ذکر پا یورس کی ہر منز پا اول وقت کے کڑے دے او پا بل رزی ہر منز پا آخر وقت کے کڑے دے او دا اوقات و تعینی پا بیان دا تعین دا طرفینو کو چه دی وقت نه دی وقت پور گنٹی خو نه وکنه. فصلى الظهر في الاولى منهما ماسپخینه په اول ځل کې وک حين كان الفير مثل الشراع چې سور د زوال په قدر د تسمیه د پڼې شو. یو درو بحث او تخیل لره دلته کې اول دا چې جبريل علیہ السلام چې امامتی کوله حضور مبارک ته نو دلته یو دو مسلې دي. اول دا چې یو مسله د اختلاف دی پکې د فقهاو چې اقتدا د متنفل په مفترض په متنفل پسې کیږي کنه کیږي. نو شوافی وی کیږي او دا درې واړه امامان وی نه کیږي. ناغی د امامت د جبریل په دلیل کې پیش کړي د دې خبره چې جبریل علیہ السلام هم مکلف نو به احکام شرع اخ ملائکه دا مکلف انسان او سید الکائنات. نو د حضور مبارک مز فرض او د جبریل نفل نو اقتدا د مفترض په متنفل په سرانا یوا دیم دا
چې جبرئیل علیہ السلام خو مفضول له او په درجه کې رستو ده او هغه یو فاضل سردار د کائنات ته منځ ورکي نو دا خو ظاهر د قواعد د امامت نه خلاف ته امامت کې خداوي چې عالم به کتاب الله به مقدمي د نورنا نو عالم افضل اقرب او سید خو حضور مبارک په نسبت د جبرائیل نو جبرائیل ورته څنګه امامتي ورکولا دا په دې ډومبه جمله کې دوه بحث دي د ډومبه خبره جواب چې د اقتدا د مفترض په متنفل پسې چونکه درې واړه امامان د دې قائل نه دي نو عارضۃ الاحوذی د ابن العربی کتاب د مالکی شرح د ترمذی هغه وای آسان جواب چې دا جبرئیل په خپل راغلو که چار علی غلو ها چار علی غلو خدای پاک نو چې خدای راولېږي چې امامتي ورکنه په د امون فرض شو کنه فل شو فرض خدای ته چې امر الهی نو اقتدا د مفترض په مفترض پسې دا اقتدا د مفترض په متنفل پسې نه دا آیا دویمه دا چې دا امامتي د عالم مشاهده نه و جبرئیل علیہ السلام عام خلق نه لید نسائی کې بدا تفصیل لاشي چې حضور مبارک ولاړو او صحابه حضور پسې اقتدا کړي وا نو دا گویا د دویم جهان خبر دی چې پاغه باندې د دې جهان احکام نه دی بنا د دې امامت د عالم مثالو چې صرف حضور مبارک لید درېما دا چې دا یو واقع جزئیه ده او په دې عام قواعد بنا کول نه دي بنا کول پکار د اقتدا د مفترض په متنفل پسې او متنفل په مفترض پسې دا مسائل خرستو راغلي دي دا خو پس د مول نو په مدینه کې مبارکه کې چې حضور مبارک راغی نو دا مسائل راغلي دي نو دا یو واقع جزئیه دا مسائل معلومون چې اقتدا د مفترض په متنفل پسې دا قواعد نه دي یو واقعه جزئیه شوی دا واقعه حال لا عموم لها حکایت حال لا عموم لها دویم دا ده چې اقتدا د فاضل په مفضول پسې روانه حضور په خپل اقتدا په ابوبکر صدیق پسې نه کړي مرض وفات او په واقعه د تبوک کې عبدالرحمن ابن عوف پسې کړي دا د رستشو د سبا په مانځ کې بار ته تلو عبدالرحمن ابن عوف مخکې شو او دنه یو رکعت ملار او سید الکائنات ور پسې منځک نو اقتدا د افضل په مفضول پسې راغله دا نو حضور مبارک هغه پسې اقتدا د معلم په حیثیت کولا چې دغه وخت کې ورته تعلیم د اوقات وکړي او په دغه مسله کې روان دی ځکه هغه ته خدای خودلیو او سید الکائنات تو جبرئیل قای نو اقتدا د متعلم په معلم پسې او اقتدا د مستفید په مفید پسې دا دغه قبیله نه وا دویمه خبره او د دویمه جمله کې فصل الظهر فی الاولى منهما دا امامتی ګوره په سبا د معراج شوه ده د شپې نه منځونه فرض شو د معراج په واقعه کې نو سار به جبرئیل علیہ السلام راغی نو دلته یو اشکال دی مشهور چې د سبا منزله ولې نه راغله نماز پخین نه شروع کړنه فصل الظهر فی الاولى منهما نماز پخین منځه په اول کرت کې داسې وک مناسب خیم بود که از صبح شروع کنن یا پیشین شروع میکنن
نماز پخین نه ولې شروع کړی دا او دې ته صلات اوله وایي. نو یو شارح یو وجه لیکلې ده خو هغه ضعیفه ده. ادا چې په دغه شپه په سهار حضور مبارکو د پاتې شوی نو ځکه جبریل ماسپښین ته راغی. نو دا مارته وی خطا ځکه ده چې د لیلة التعریس او لیلة الاسراء کې فرق نه دی کړی. هغه چې ودشي وه خو لیلة التعریس و د تبوک نه چې واپس راته. نو دا چې چا ویلي دی قطع ویلي دی. دویم شان مرشاه صاحب وی شان مرشاه صاحب وی د سبا او د مازیګر مونږ به حضور مخکې نه کاو نو د سبا خودنې ته حاجت پاتې نشو د ماسپښین نه شروع کړه. نو به سوال دا دی چې په دې دو شوارو کې چې به ورته د سبا منځونه خودلې دي په دې ورځ هم به سبا خودلې دي به په سبا هم سبا خودلې بل د سبا او د مازیګر مخکې د پنځو منځونو نه دا څه اتفاقی خبره نه ده. نو د شان مرشاه صاحب خبره مې زړه ته نه پروسي لکه چې سبا منځونه ورته خودلې د هغې کیفیات عدد د رکعات اوقات دا چېرته په احادیثو کې نه دي راغلي. درېیم وجه حافظ ابن کثیر لیکلی د خپل تفسیر کې او زما زړه ته دا پروسي چې حضور مبارک د سبا منځ په دغه کې کړو بیت المقدس کې انبیاء کرامو ته نبی کریم خو امامتی کړی د انبیاء کرامو ته په بیت المقدس کې. اما یو قصیده لیکلې ده صلی بهم فی القدس فهو امامهم اسما به شرفا لدى المنان. یو لویه قصیده ده عربی کې. نو مشهور دا ده چې حضور مبارک چې بیت المقدس ته ورسېد نو امامتی انبیاء ته کړې ده. خو بیا دا سوال دی چې بیا یو پیغمبر ولې نه پیژني او تپوس کوي دا څوک دی دا څوک دی. تیر شو که نه شو نه واپسې کې انبیاء کرام ورسره راغلي او هغوی په تودي په شکل د رخصت نو د سبا مونځ کې بیت المقدس کې ټول انبیاء کرامو ته ورکړی دی. دا حافظ ابن کثیر وی او دغه قول مطمئن دی. نو د سبا مونځ یې کړی نو ځکه جبریل علیه السلام د سبا له رانغې ماسپښین له راغی. نو زما د ابن کثیر رای خوښه ده چې حضور امامتي انبیاء کرامو ته ورکړې ده په واپسې کې ورکړې ده. پتلو کې تحیت المسجد کړو او په واپسې کې د سبا مونځ کړی دی. د معراج په واقعه تقریبا 3 غنټې وخت تیر شو. نو د سبا مونځ یې کړی دی. درېیمه خبره دی درېیمه جمله کې ده کان الفیء مثل الشراک. فی څه ته وایي او زول څه ته وایي او د شراک معنا څه ده. دا یاد لرئ کوم نور چې سورې چې د زوال نه مخکې نو هغې ته زول وایي. نو زول هغه سورې ته وایي چې نور یې ختمی ځکه د سبا وخت کې سورې وګودي نو نور چې څومره اوچتېږي نو نور سورې را غونډېږي. او فی هغه سورې ته وایي چې پس ته زوال نه نو سورې فی هغه سورې ته وایي چې هغه نور ختمی هغه ساعت په ساعت په اوږدوالي کې ځکه فی رجوع ته وایي نو فا فی رجوع کوي سورې. نو فی هغه سورې ته وایي چې د زوال نه پس وي. نو د زوال نه پس چې کوم سورې د شراک هم راشي شراک تسمه ده پڼې شراک کنایه ده یقیني علم نه ده چې زوال شوی دی اوس. نو د هغې نښه ده چې سورې به راواوړېده خو دا د سای اصلي نه علاوه دی. ګورئ ابورسم نو په زوال وخت کې هم 4 درجې سورې دی خوی او مکه مکرمه په 21 درجې 40 دقیقې ده. نو د هغې سر ته نور رارسي نو هغې سورې ختمیږي او مدینه په 30 درجې ده
او نور را ګرځي 2.5 درجو پورې. نو د مدینه سر ته نه رارسي او د مکې سر باندې 2 ځله تیریږي. نو مکه کې سوري ختميږي بالکل، او زمونږ وطن کې سوري نه ختميږي. که سخت وړي نو هم دی خو ګوره د زوال وخت کې به سوري وي، نو دې ته سوري اصلي وي چې په وخت د زوال کې وي. نو چې زوال وشي او سوري واپس شي نو دغه تفې وي. نو هغه فې چې په قدر د شراک شي نو ماسپخین وخت داخل شو. دا ځکه چې غیر مخلدین وای چې دا فې اصلي ده کوم نه راوته. نو زناور دي کنه عقل خوشتنه چې کفې اصلي راونه باسه نو به هغه خدري غزه په جمی کې درې غزه سوري په وخت د زوال کې ځکه مر دې ځکه نو سوري اخواتلې سوري وی کنه په جمی کې کابل پیښور او اسلام آباد دا درې وړه په سلو د درجه ارز بالات کې ده. خطه استوانه 2.5 درجه نور د خواکیږي به ووري. اول د سرطان په 2.5 درجه ده او به اول د جده په 2.5 درجه ده. نو سرطان سر کې نور واپس او د جده په سر کې نور واپس شي. نو سرطان کې رانږدې شي خو چې کوم ملکونه په دغه درجو دن دي نو نور د سر نمبر ووري کله. نو مکه مکرمه ډیره ګرمه ده او مدینه سر ته نور نه راسي خورانز دي شي ځکه 30 درجه ده. نور 2.5 درجو پر وروړي د خط استوان. ریاضی میله ده کنه علم حیات. نو فیع الشراک سوره د زوال چې په قدر د تسمیه ووري د دایره د نصف النهار نه نو علی بماس پخین داخلي دا سنه چې هغه سوره چې په خود نصف النهار کې وي هغه کله د شراک نلوي وي هغه له اعتبار نشته. اعتبار هغه سوري لري چې نصف النهار نه راوړي. نصف النهار د امیاس خط صلی الله علیه کان کل شیء مثل ذله به ما ذکر منذ کا وخت کې چې سوره د هر شي د عمره لکه یو غز د امیاس کې چې شي مې ودرولې ده کنه دته مقیاس ذل وای. نو دا که یو غزي نو چې سوره یو غز شي نو دغه وخت کې ما ذکر منځ کړي ده شروع د مثل ثانی کې مثل اول ختم شي او مثل ثانی شروع کی. دا مثل اول کم دی که ریاضی میلی نو دا وقت کی چې ارتفاع د انور 15 درجه ته وی نو چې 15 درجه انور اوچتی د افقنا هغه وخت کې سورې د هر شي مثل لاغوي. اوس په دې بم څوک پوي نو دا چې تصریح او چرچغمینی وای او بسباب غیره وغه پک سوره پاوار از مکه ډکی ودراوه نو د ډکی سوري ته ګوره چې په مثل دا غیم رشي یو لیش ډکی دی یو لیش سوره شو. سوري ټول متساوي نسبتي د وګد سي سوري وګد او د لن سي سوري لنډي د هر سي سوري د عمر یا وخت کې ا کمالمه یو به خلاصه الحساب کې او قاعده خي یو لرګي راواله د سترګو پورې چې ستارسي نو داسې د سيزنه رستو کېږي چې ستا نظر د دې لرګي په سر ورشي او دا غوونه سر ته ورسیږي نو دغه د نه خوکا دغه د پورې دا سایه اصلي دغه مثل اول له دغه ارتفاع چې معلومه چې دا غر سم روچت نو دا شان لرګي براواله چې ستاسترګو پورې په مذهب رستو کېږي چې د لرګي د سر نه سر د غر اوینه نو بس دغه ځای پورې او ویخه پورې کچکا د ارتفاع د غر دا کارز چې وباسه نو خلاصه الحساب کې قواعد کارزونه کو د امان کې ډیر دي کنه. نو حين كل شيء مثل ذله چې سورې داسه د مازیګر وخت برته بیان کم دومره اجمالا یاد لرئ چې درې واړه امامان او صاحبین مبارکین دا وایي چې ماسپخین په مثل اول ختمیږي او مثل ثانی د مازیګر نه شروع کیږي لکه حدیث د جبرئیل نه چې دا معلومیږي. او حضرت امام ابو حنیفه نه سلور روایت ده. یو ته روایت د محمد ابن حسن شیبانی وی متونو کې چې ذکر ده چې مازیګر د مثل ثالث نه شروع کیږي
او ماسپخین چې مثل ثانی ختم شنو ختم شو. مثل اول او مثل ثانی دواړه د ماسپخین وختونه دي او د مثل ثالث نمازیګر وای متونو کې دا قول له او په کابل کې عمل پدې. دویم روایت د حسن ابن زیاد دی اپا شان د دې درو واړو امامانو د صاحبانو دی چې نمازیګر د مثل ثانی نه شروع کیږي او ماسپخین وخت مثل اول. دریم روایت د اسد ابن عمر دی دا د امام ابو حنیفه شاګرد دی چې ماسپخین مثل اول له او مازیګر مثل ثالث دی او دا مثل ثانی وخت محمل بینهما دی لکه د غرمه وخت د سبا او د ماسپخین میانس کې. سلورم روایت د امام ابو یوسف ته د امام ابو حنیفه نه چې ماسپخین مثل ثانی نه لګ مخ کې ختميږي په قدر د سرور رکعاتو او مازیګر شروع کیږي د مثل ثالث نه د غسلور رکعاتو وخت دا وقت محمل له. زمون علما فیصله کن دا خبره کوي چې ماسپخین به مثل اول نه راستو کینا مثل اول کې به کې او مازیګر په مثل ثانی کې مکه او په مثل ثالث کې وکا چې خروج د خلاف د علماو نه راشي. دغه مثل ثالث کې چې مازیګر او کې نو منځ خو په اتفاق صحیح دی او مثل ثانی کې جګړه نو مثل اول ماسپخین کوا مثل ثالث مازیګر کوا مثل ثانی کې دواړه مکوا. البته معذور د پاره دواړه جایز ده لکه ما د جمع بین صلاتین د حیض په مسله کې ویلو چې مستحاضه خزای مسافری او معذوری نو دوی په مثل ثانی کې دواړه کولی شي نو وخت یو دی او جمع حقیقتا ده خو مثل ثانی کې روایت د دوق عمل بر روایتین ناغه د یو روایت مطابق د ماسپخین وخت لکه د متون او د بل روایت مطابق د مازیګر وخت لکه د حسن ابن زیاد او دا خروج عن المذهب نه ده دا عمل بر روایت المذهب ده. زه خدا سے کوم په سفر کې په مثل ثانی کې دواړو کوم د کار ځای سړیو درې دین شي او هر ځای وبني او هر ځای د مانځ ځای نه وي نو معذور سړی مسافر سړی مستحاضه خدا هغه به دغه جمع بین صلاتین کوي په مس وخت مشترک بینهما کې. ستاسو وخت دې که پوزا خیال کوئ. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس بعد ما خام منځو کو چې کوم وخت نور ډوب شو وجبت سقطت. قرآن شریف کې دا دی فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واتموا القانع والمعتر. سورة حج کې وجبت جنوبها او خجر افروز وجبت الشمس غربت وسقطت وافطر الصائم او روزه ماته کی صائم. دې ما خام کې اکثر بدري علامه راضي په حدیث مبارکو کې نو ته صرف یوي تنو ګوره لکه غیر مقلدي زناور دوینوار ډوبېدو ته ګورو نو چې د غر نه پناه شي نو ضربت خام دغه شروع کې د ماښام باندې حضور مبارک وای اذا غرب اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. درې علامې ښودلې چې نور ډوب شي او شپه وویني چې راوخیږي او د نور رڼا وویني چې واپس روانېدو کې ده نو علی ماښام د اخر شو. نو دوی دلته د خیبر د غرونه دلته یو جماعت دوه دي د غیر مقلدینو په اخبار کې ملیکي ریوډ کې ملیکي چې نن بنور په شل منټه او شپږ پروزي نو دوی لس منټه مخکې د هغې نه بانګ شروع د غر نه وویني. حال دا چې د غر نه پناه کېدل غروب نه دی. افق درې قسمه دی ښه یو افق ترسي یو افق حسي بل افق حقیقي. نو چې د افق حقیقي نه ښکته شي نو دوی چې د غر نه پناه شي بانګونه شروع کړي ځکه خپل شوشه څرګندوي چې موږ عمل بالحدیث کوو. نو یو زناورو احتیاط څه شو تقوا څه شو او حضور خو صرف غربت شمس نه دی ویلې او اذا اقبل الليل من هنا چې شپه مو ویني
نو 10 منټه د خلکو نه مخکې بانګونه په شکی وخت کې نو دا چونکه تقوا پکې نه احتیاط پکې نه او په احوت عمل نه شو شاره نو په دغه بلا مبتلا دي وافطر الصائم او داخل شي په افطار کې صائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق به په دویم ورځ حضور مبارک د ماسختن منځ کو چې شفق غائب شو شفق څه ته وایي نو شفق تفسیر کې دوه قول دي دا درې واړه امامان وایي او زموږ صاحبان مبارکان وایي شفق د حمرت ته وایي نو چې حمرت غائب شو دا یو غنټه پس ختميږي د غروب الشمس نه او نور 15 درجه ښکته نو ماسختن داخل شو او حضرت امام ابو حنیفه وایي نه شفق بیاض ته وایي او بیاض 13 درجه چې نور ښکته شي یعنی یو غنټه او 12 منټه یو درجه نور په 4 منټه کې وایي نو عام حالاتو کې یو غنټه او 12 منټه پس په د ماسختن باندې وایي نو چې څوک شفق احمر وای نو یو غنټه وای او چې څوک شفق ابيض وای نو هغه یو غنټه او 12 منټه راځي چې وګورو چې دا قول د چا حق ده زمونږ دا مسلک د حضرت ابوبکر صدیق دا نقل له او د دې درو واړو امامانو د حضرت عمر فاروق نه کوا خېته وګوره نو دا د ماخام وځه عکس ته سبا ده نور چې ډوب شي کنه نو سرخی وي سرخی نه پس بیاض وي بیاض نه پس به تورواله راشي او د سبا عکس سبا کې اول شفق سپین ښکاری به د سپین نه پس سور شي د سور نه پس نور روخیږي د هر ورځ شفق د ماخام مساوي دي په وخت کې د سبا سره او د سبا ابيض هغه تابع د احمر دی کنه جدا وخت دی تابع د احمر دی بیا سبا وخت نه نو چې څنګه بیاض او د احمر حکم یو دی په سبا کې نو دلته حکم د بیاض او د حمرت یو پکار دی په ماسختن کې نو بیاض تابع د حمرت دا یو دا دوه عکس دی یو بل نن چې څومره وخت د شفق ابيض په ختمولو کې ختميږي سال لبا غمر په مخ کې راخي شفق ابيض به دا غي نه پس تیار شي به دا سپین دار جوړ شي وګورئ لکه سبا کده خو سبا وخت سپین دار جوړ شي نو به هغه پنا شي تور شي نو به داسې کنارې د اسمان سره بیاض شروع شي به د بیاض نه پس حمرت شي او حمرت نه پس نور راوخیږي نو چې نور 13 درجه د دایره ارتفاع مطابق 13 درجه ښکته نو بیاض شروع شي نو چې به راوچتیږي نو بیاض حمرت به اخر نور راوخیږي لکه دلته عکس چې نور ډوب شي نو سرخی وي چې 15 درجه ښکته شي نو بیاض شروع شي نو چې 13 درجه ښکته شي نو بیاض ختم شي 15 درجه نور حرکت کوي په یو غنټه ټول مدار ارضی چې دی او سماوي 380 درجه ده نو دا چې په سلیریشتو تقسیم کې سلیریش غنټې دي کنه نو د یوې غنټې په سر 15 درجه پروزي نو 15 درجه یو غنټه را اوس په شوي کنه نو شفق یو خو قرینه دارا چې بیاض کې سفیدی تابع تاسو د حمرت وای ما خام کې سفیدی تابع د حمرت وای حمرت خو ما خام ده نو بیاض ما خام شو دیم یو اصولی قاعده ده چې یو سیز داخل وي یقینا نو خروج په شک ناراضي نو حمرت کې خو ما خام داخل ده او پس بیاض کې شک راغی نو الیقین لا یزول بالشک دوشو دریم دا چې دې شفق نه تعبیر په ابو داود کې دا راځي حين غاب الافق چې افق غائب شو افق کناره د اسمان ته وي دا کله غایبی چې بیاضم ختم شي کناره به نه ښکاری او کله وي حين اسود الافق چې افق تور شو نو توريږي کنه نو غاب الشفق او اسود الافق دا دلیل قطعی دی د امام ابو حنیفه چې د ماسختن مون به د بیاض نه پس شروع کې
دا دا چې روایت د امام ابو حنیفه نه د صحابانو په شان هم دی خو د متونو قول داسې نه دی نو ته به د بیاض نه پس کې او یو بله فایده مې درته وښودله چې بیاض کې اختلاف د قول د امام ابو حنیفه راغی چې وخت د ماښام دی که د ماسخوتن صاحبین وایي وخت د ماسخوتن دی او امام صاحب وایي وخت د ماښام دی نو جمع بین الصلاتین په بیاض کې کولی شي خو د معذور سړي دپاره لکه مثل ثانی کې چې مرته وي نو د ماښام په بیاض کې به کې د یو قول مطابق د صاحبینو او د ماسخوتن هم په بیاض کې کولی شي د بل قول مطابق خو د معذورو دپاره نو وخت مشترکه بینهما څه شو هغه بیاض شو نو دا عمل بی روایت المذهب دی نو خروج عن المذهب دا ولی ثم صلى الفجر حين برق الفجر بيد سبا منذ چې برېښنا وکړه سبا وحرم الطعام على الصائم ام په طعام حرام شي دا بس امر ثانیه به دویم ځل وویل